نو د پیغمبر زمانہ دا یو سړی قسم وخورو چې زبا والله لا اکلم معك حینا، والله که زه تا سره یو حین خبرې وکړم. قسم یې وخورو، بیا وروستو سړی پیمانو چې اوس به داسې کېږي. راشه چا مولانا ورغه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته صاحب دا می دوست ته او داسې قسم می خوړلې ده چې یو حین بدر سره خبره نه څه شي. سره راغه حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وی چې داسې قسم می خوړلې چې یو خبره بده یو حین در سره نه کو، هغه ورته تر مرګ ور سره مکوه. سړی لیونی شو، حضرت عمر تراغی چې تباشم، ابو بکر راته داوی، عثمان راته داوی، او والله لا اکلم معك حینا، دا قسم می خوړلې. سوکم هغه ویل تر ماښامه ور سره مکوه، بیا کوه ځه. سړی خیال وکړو چې راشه رسول الله نه تپوس وکړه که د ماښام نم لږه معامله لنډه شي، ځکه چې دوست خو ډېر ظالم شي که زه د یار په دیدن ځکه شتابي کړما. رحمان بابا ته چاوي او بیا ګورې که نه رابشي یو کال پس، هغه ورته زه د یار په دیدن ځکه شتابي کړما چې د عمر بقا نوینم تر کالا. تلوار زکا کوما چې ترکاله بجوندې سوکی، زکا تلوار کوم چې زره وګور. راغ جناب محمد رسول الله تعالی چې یا رسول الله قسم می خوړلې، ابو بکر را تداوي، عثمان را تداوي، عمر را تداوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له مزه ورکړه، ویل رو غواړه دا درې واړه ته پوښتنه وکړو چې هلکه تاسو سره څه دلیل دی چې تاسو دا فتوی ورکړي. چې درې واړه راوغوښته، حضور علیه السلام ورته مسکی کېږي. ابو بکر ته وایي تا سره څه دلیل دی چې تا دا فتوا ورکړې ده چې تر 40 کاله ور سره خبرې مه کوه. هغه ورته چې ما سره دلیل د خدای قرآن. وی وایه وی قرآن کې الله وایي چې هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله وی دا آدم علیہ السلام باندې یو زمانہ دا سراغلی وا چې هغه وخت کې شیم نو دی حین نا هغه 40 کاله خمبیر د آدم علیہ السلام مراد ده. نو ما ذکروي چې حین نه دی قسم خوړلې ده او دی حین نه مراد 40 کاله دي. نو ما ذکروي چې 40 کاله خبره مکه. پیغمبرو فرمایل ٹھیک. حضرت عثمان ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې ورته وی چې تر مرګ ور سره مکه. هغه ما سره دلیل هم دی قرآن دی. ما سره وای ورته ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. آدم علیہ السلام چې د جنت نه بار شو، الله ورته تا د پاره پزمکه کې زید قرار دے تر وخت د مرګ پورې. نو الہین دی حین نه تر مرګ پورې وخت مراد دے. نو ځکه ما ورته وی چې تر مرګ ور سره تم ټیک وای. حضرت عثمان ته وی تا سره څه دلیل دی چې تاسو په لاندو پر راتاو شي چې تر ما خامه مکه و بیا کوا. هغه وی چې ما سره دلیلم قرآن دی. وای والله فرمای فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. باقی دا الله لرا په وخت د سبا او په وخت د ماښام کې دی حین نه د سهار نه تر ماښامه پورې وخت مراد دی. نو ما ځکوي چې تر ماښامه خبرې مه کوه بیا کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله سړي ته چې زه بچیه زما فتوم د حضرت عمر په قول ده، تر ماښامه خبرې مه کوه بیا کوه. قرآن کریم هغه بحر بے پایان کتاب دی چې هر ټکی لټې، هر ټکی
په خدای قسم هغه عجایبات به پکې راوځي چې دې د پاره بیا ذوق پکار